دا قرآن آیت دی واما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. چې چا سرکشه لاره واغسته، سرکشه لاره څه ده؟ نه منم، اسم نه منم، هر څه به زه خپل مرضی باندې کوم، که مونځ کوم زه خپل مرضی باندې کوم، که روژه نیسم زما خوښه ده، څنګه نیسم هغه زما خوښه ده، په دې کې هر څه چې کوم، روژه کې حج کومه زما خپل مرضی ده، حج خو هیڅ سیس کې مقصد زمونږ نشته. نو بهرحال سیده لاره چې کوم دی دا د الله لاره ده، او دنیا ته چې انسان راغلی دی نو دا یو خبره چې دنیا لپاره مونږ الله پاک نه پیدا کړي. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة. انسان منزل دنیا نه ده، هر څونه چې دی وګټي دنیا آخر به تیزي. کو ټوله دنیا یو کس مالک شي دی به مري نه، نو پاته به شي او دغه ټول بوج به ده باندې بیا. صرف دا نه، مونږ وایو ډېرې پیسې جایداد، دغه ټول یو متقوا بها جباهم جنوبهم وظهورهم، دغه په دې باندې تا داغلي کېږي. ولې چې ستا ورسره مینه ده، محبت دی، زړه دی ورسره. دنیا له چې تا اړه ورکو نو بس تا ځان جهنم ته وغورځو. ته خو الله پاک دې لپاره د دنیا ګټې ته نه پیدا کړي او تا دې ته کار ویلې. ټول توجه ګوره زمونږ د یو کس خبره نه ده، ټول امت دنیا ته مخه ده او دنیا لپاره مونږ ژوند تېرو. که هغه یو لکه جمعدار دی چې کم ستا کوڅې لارې کوڅې نالې صفا کوي، یا د ملک وزیر اعظم دی، یا اقتدار کې دی، یا اپوزیشن لیډر دی، نو دا ټول دنیا لپاره مونږ ژوند تېرو. نو دا خو هېڅ خبره نه شوه. ګوره ذهن بدلول غواړي، روح بدلول غواړي. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. الله وایي اول خپل روح بدل کا، خپل نیت خالص کا، ژوند الله لپاره تېروه، دنیا لپاره مه تېروه. واخلصوا دینهم لله. اسلام دا دی چې ته الله لپاره ژوند خاص کړې.